كما صليت على إبراهيم قبل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال فرمائی ان رجالا بشکا سسڑی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین فآغ وقت کی توفیا چی وفات شو رسول اللہ مبارک حزنون دیو غمجن شو علیہ نبی علیہ السلام باندے حتی تردی پوری کادا بعضهم قریب وا چی بعضی دی یوسوسو وسوسه وتا اچول شوی وی وسوسه کړی وی یوسوسو وسوسه کړی وی یعنی په زړه کې خدای مکه خطا خبری راغلی وی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوال تا ڈڑ اوالا گنگے شو خبری نشو کول الاتحاب پڑنبے جلد 297 میں کی وئی یو زمیدار انسان چی خبر شو نو آغاز اسمان تسترگی اوچت کړي وی یا الله چې په دې سترګو باندې زو رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی نما نو خدای دا سترګې را نوالی غړون شو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تور راواغستلا او پلاس کې پړقولا دای ویل که چا دا خبر وکړه چې رسول الله وفات دې سرتی وامه دا غي ذهن نه مانل رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیہ السلام په شان تا مناجات لتلې دي وفات نه دي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چراله نو رسول الله مبارک اغه اوکتلو کولی کو مہر مبارکی ولا اوکاتو چی غنو نوی فرمائل ورتا ویلتفت حیا و میتا چی جوندے ویم خوشبودار وی چی وپات ویم د مڑی پشانتا نئی خوشبویانی در نخیجی او خدای پاک با پتا بانی دو مرگونا رانوالی امدا یو مرگ دے چی پتا باندے راغلے دے او بیائی صحابہ کرام را غنکلو تقریری و توقع وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات و قتلا قلبتم على اعقابكم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا آیات زمال توجہ نوتیو دا سپمال گیدہ مار کنگی دا وس نازلی گی دا خوشتا دے پیغمبر علیہ السلام بانی مرگ راتلل حق دی نبی داغهم تسلی وشول قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وکنت منهم زمداغی نوما فبینا انا پما بیند دے کزو جالس الناس تیوما مر علی عمرو تیر شو پما بانی عمر فاروق وسلم سلامی وکو پلم اشعر خوزب سلام فی نشو کہ سڑے خپاو غمجنی نو بیا په خپل سوچ او فکر کې نو د بل سلام کلام ناوري نو فشتکا گیلا وکړلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماتا ثم اقبلا بیدا دوان راوڑان دی شلو راروانو حتی تردی پوری سلما چی دی دوانو سلامو کو علیہ پما بانی جمیعاً پیو دلبانی نو ماوتو علیکم السلام اویلی نو اسران دا ابو بکر تفوس کے چی دا عمر تری پاغا ٹیم دا جواب ولی نو اویلی
فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما حملک چشی را پارولیو تعالی را پورته کړیو تعالی را په دې باندې چې الله ترد تا نه دې رد کړي او ترد نکی علی اخیک په خپل ورور ستا باندې چې عمر دې سلامه سلام دده قلت ما ورته ویل ما فعلت ما خدا کار نه دې کړی زه خو تی خبرم نه یم ما باندې عمر صاحب سلام کله اچولی په مسند د ابو یعلا الموصلی کې دا قصه ډېره اوږده ده په هغې کې را نقل د هغې کې داسې دي والله ما سمعته وانا احدث نفسي ما نه دی اورېدلی ما د خپل ځان سره خبرې کولې ډکې قال ابو بکر ماذا تحدث نفسك تا د ځان سره څه خبرې کولې قال خلاف الشیطان فجعل يلقي في نفسي هغه زما په زړه کې څه خبرې غورځولې ما د هغې جوابات ورته ویلې او دلته داسې دي چې زه په دې غم کې ومه چې رسول الله رانه لاړ او د نجات تپوس هم ترې ونه کړو نو ابوبکر وایي ما ته نجات معلوم دی هغه بیان فقال عمر ویلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا بلکی ولی نو ما د باندې سلام کړی تا جواب نه دی را کړی والله په خدای میری قسمی لقد فعلت تا دا کار کړی دی قال قلت والله قسم په الله ما شعرت زه نه یم پوه شوی چې انک مررت ته تیر شوی ولا او نه په دې پوه شوی یم سلمت چې تا سلام کړی دی قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق عثمان رښتیا خبره کړې ده بالکل دا خبره ټیک ده دی به څه سوچ او فکر کیو ستا سلام کلام یې نه دی اورېدلی قد شغلک مشغول کړی به وې تا لره ای عثمان عن ذلک د دې شعور نه د دې پوهېدلو نه امر څه امر فقلت ما ویلې اجل او قال ما هو هغه څه دی قلت ما ورته ویلې چې توفى الله تعالی وفات کو الله تعالی نبیه صلی الله علیه وسلم قبل ان نسأله مخکې د هغې نه چې موږ تپوس وکړو د ده نه د نجات د دې امر قال ابو بکر قد سألته ما تپوس کړی د ده نه عن ذلک په باره د دې کې فقمت الیه نو زه ورپاڅېدلم ده ته وقلت له ما ورته ویلې بأبي انت و امي مور او پلار مې د تا نه قربان شه صدیق اکبره انت احق بها ته ډېر لایق په دې باندې د رسول الله سره به ارضې کې ولاړ او ناست وي واقع چې تا به تې دا تپوس کړی قال ابو بکر قلت ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نجات هذا الامر سبی نجات د دې امر فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قبل چا چې قبول کړه مني زمانہ الکلمه التي کلمه هغه عرست چې ما پیش کړی و علی عمی په خپل تر ابو طالب صاحب باندې فردها اغرت کړی و نو فهي له نجات فهي له نجات نو دق بد د پارا نجات وی پدی کلمه کې بس نجات پروت دی رواه احمد مسند احمد کې پړومبي جل شپږم صفحه باندې دا حدیث مبارک راغلی دی ها او بیا چې دی نو د دې په دې سند کې یو سړی دی مجهول دی هغه مجهول سړی امام زهري وایي چې ثقه سړی دی او بعض بزرگان وای چې هغه سعید ابن المسیب دی او په الکامل د ابن عدی کې دا روایت راغلی دی 1558 نمبر هغه سند بی غبار دی هغې کې رجل مجهول نشته دی نو لہذا دا سند دا کم چې ستا وړاندې پروت دی په دې کې خو رجل مجهول راغلی دی خو دا روایت په الکامل د ابن عدی کې چې راغلی دی هغې کې رجل مجهول نشته دی وعن المقداد رضی الله تعالی عنہ مقداد رضی الله تعالی عنہ دا د عمر زوی دی مقداد ابن عمر الکندی او د اسود حلیف او متبناو حلیف او متبناو شپږم نمبر مسلمان شپږم نمبر د دنه مخکې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ کړم پنځم نمبر او د دنه بعد چې کوم دی را روان دی عبسه راغلی دا راوی دی عمر ابن عبسه
نو هغه عمر ابن عبسه 4 نمبر، ابو ذر سے 5 نمبر او دیش پغم نمبر مسلمان شوی په ټولو غزواتو کې د شرکت کړی دی او په یو ځای کې ډېره ښه خبره کړې وه. هغه د بدر د غزوې اوږد تاریخ دی، په بخاري جلد ثاني کې به درته راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د ابو سفیان په قافله پسې وتیو. خبره بدله شوه، قافله په بدله لاړه، چا ورلره خبر ورکړی و، ابو جهل دلی د جنگ په نیت باندې رال. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې مون خو د جنگ په نیت نو راوتی، خو جنگ پکې رااله. ابو جهل دلی راغلی دی بدر میدان ته جنگ د پاره، څه چل وکړو؟ ابو بکر صاحب ویلی چې یاره جی دا جنگ منګ له پکار دی چې ویکو، ځکه چې بیا به دیو دا خبره کوي چې ګوره هغه قافله چې هغه بې وسلې وه د ابو سفیان والا، په هغې پسې دا مسلمانان راوتي دي، خو چې موږ وسلدار ورلو نو دا ډرپوق دي، ګوره ما میدان ته رانله. د هغه دا رې وه چې جنګ وشي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راغونډ کړل او ټولو ته دا تقریر وکړو چې ستاسو سره ده چې په ابو جهل دلې خو په موږ پسې راغلی دي، موږ مخې له ورځو بدر میدان ته که نه. نو په دې کې دا مقداد رضی الله تعالی عنہ په دې ټوله مجموعه کې ودرېد. چې ودرېد بیان یې وکړو، وی لسنا که اصحاب موسی، د موږ خوږ پیغمبره موږ د موسی علیه السلام د ملګرو په شانته نه یي چې موسی علیه السلام ته یې وویلې اذهب وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موږ هغه خبره نه کوو، موږ دا خبره کوو چې ستانه مخکې به رواني، ښي طرف د بند نه رواني، ګس طرف ته بند نه رواني، او خپل سرونه به درته دغه کوو دا شیندو. او که ته موږ ته برق العماد یاد کې دا خو لا بدر دی چې هغه ډېر لرې دی، چې هلته لاړ شئ نو هلته تلو تم هم موږ تیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېدله په سره خوشحاله شو، مخې د سرو زرو د ټوټې په شانته پړقا کوله او وی فرمایله وی که مقداد رضی الله تعالی عنہ د دې نه بعد هر یو عمل وکړي د ته به ضرر ونه رسوي، جنت ورله واجب شو. صحابه کرام وی کاش چې دا خبره موږ دغه کړې وی دا کړې. نو مقدار ډېر لوی شخصیت دی، په هغه څلورو کسانو کې دی چې الله پاک رسول الله ته ویلي چې د دیو سه مینه وکړه. ښه دی. په مقام جرب کې 3 میله د مدینې منورې نه لرې د هلته اوسېدو او په جنت البقیع کې دی مبارک دفن دی. 33 هجرۍ کې وفات شوی دی. د 80 کالو په عمر کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په جنازه فرمایلی ده او د ده نه احادیث مبارکات 42 دا ترېنه رانقل دي. نو دی څه فرمایي؟ انه سمع دواوریدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول لا يبقى فاتب نشي على ظهر الارض، پس شاد زمکه باندې بیت مدرن کور د خاټي ولا وبر او نه د پشمانو د اوخانو. پشمانو د اوخانو نه مراد څه شی دي؟ خیمې به پاتې نشي مگر داخل به کې هغې ته الله جل جلاله کلمه د اسلام بعز عزیز، په عزت د عزتمن سره، و ذل ذلیل او په ذلالت د ذلیل سره. عزتمن به په عزتمنه طریقه باندې قبول کړي او ذلیل به په ذلالت قبول کړي، خو هېڅوک به هم پاتې نشي. بعضې وایي چې دا په زمانې د عمر کې به وشو، او بعضی وی چې دا خبره به د امام مهدی علیه السلام په زمانه کې راشي. اما یعزهم الله، یا به عزت ورکړي دیو لره الله تعالی، نو بګرځي دیو لره د اهل د اسلام نه، او یا به ذلیل کې دیو لره الله تعالی په یدینون لها، نو دیو به تابعدار شي د اسلام او د دین د پاره جزیه او ټکس به ادا کوي. قلت فیکون الدین، شبه دا دین
كله طول لله د یو الله جل جلاله د رضا د پاره. رواه احمد. دا روایت هم د صحیح مرتبه ده. وعن وهب ابن منبه رحمه الله تعالی، دا څوک دی؟ صحابه یمنی ده، صنعانی ده، ابو عبدالله الانباری د توي. کان من ثقات اوساط التابعین، یو مشران تابعین دی، یو کشران دی، یو درمیانه دی، دا پاغه درمیانه کې دی. وهب بن او دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ شاگرد دی. دی او دارنګ کعب الاحبار د بنی اسرائیل واقعات ذکر کول. د دنا صرف یو حدیث امام بخاری راوړی دی په کتاب العلم کې دی. وهب بن منبه دای په ترجمه الباب کې راوړی. ترجمه الباب دی ته چې سند ول ذکر نه کی، امام بخاری په باب کې یو حدیث ذکر کی. وعن وهب بن منبه رضی الله تعالی عنہ قیل اویل شو له دتا الیس لا اله الا الله، این د لا اله الا الله مفتاح الجنت، قنجی د جنت. د ټولو روایاتو په دې باندې تطبیق راشي. هغه دا ده چې کلمه د لا اله الا الله ته رسول الله مبارک د جنت کنجي ویلې ده. چې چا لا اله الا الله ویل نو عمل ته ضرورت پاتې نه شو. ولی کنجي خو ورته میلاو شوله. جواب دا دی کنجي کې هغه غاښونه یې که نه نو لا اله الا الله قنجي د خدا نیک اعمال د دې هغه غاښې دي. نو که د غاښو والا قنجي میلاو شي نو جرنده به لرې کي، بې غاښو والا هغه یې نه لرې کوي. الیس عین د لا اله الا الله مفتاح الجنت، قنجي د جنت. قال بلا ولكن ليس مفتاح، لیکن نشته دی قنجي الا وله اسنان، مگر د هغې دپاره به څه غاښونه وي. که تا راتګ وکړو په یو داسې قنجۍ باندې چې د هغې دپاره غاښونه یې فتح لکه و کلاو بشي ستا دپاره، و الا که داسې نه وه نو نه به کلاویږي لکه ستا دپاره. رواه البخاري پی ترجمت باب، په ترجمت الباب کې نه دا روایت هلته راوړی دی. او دا روایت په تاریخ کبیر کې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه متصل السند بیا راوړی دی. دا سند وهب ابن منبه ته رسولی دی. دا سند په متصل السند سره راوړی. او په ترجمه الباب کې صرف دا ویلی دی چې وهب بن منبه ته دا خبره وشوه نو هغه دا ویلی. او بیا په تاریخ کبیر کې خپل سند سره خبره وهب ابن منبه ته رسولی ده. دا یو دروازه ورواړوئ نو دا اواز به لرې نه ځي، یو تړکۍ دي کلاو. یو ملګري پکې ګلي لیلا عطر لګولي تیز، کې دې ځینو ملګرو ته بیا تکلیف جوړي. دا تیز عطر چې چا لګولي نو بیا پکې مدم پیدا کړي. دې د ګلي لیلا وایي نه راځه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم، کله چې خیسته کی یو د تاسو نه اسلام او خپل اسلام لرام. اسلام خیسته کی معنی نیکوکار سړی جوړ شي، دیندار شي. فكل حسنه نو هر یو نیکی عملها چې د عمل کوي هغې لره لیکلی شي د دپاره بعشر امثالها پلس چنده الى 700 ضعف تر د 200 دوچنده پورې. تر د 200 ګوره مخکنو امتونو به چې نیک عمل وکړو نو نیک عمل به په نیک عمل و. او زمونږ او ستاسو دا امت چې نیک عمل وکړي نو کم از کم یوه نیکي یو پلسه ده. 5 منځونه 50 منځونه د دې نه سار شو. فکر دی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر رالی نو یا ربی زد لی امتی، نو بیا پس دویم آیات رالی چې کمثل حبت انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه. یو دانا ارا زرغونه شوله او وډنډري اوچت کړل. وډنډري په یو ډنډر کې یو وږی دی، په یو وږي کې سلسل دانی دي. نو څو شو ټوټل؟ زمونږ د علاقې نه چې اخوا پسې لاړ شي نو هلته صحبه پټي دي.
نو هغه پټي کې داسې دغه بوټی و چې هغې ودغه زرغون کړي وږي نیولي نو مالک په اجازت باندې موږ هغه چې کله دغه شو دا پاخه شوي نو هغې هغه دانې م وشمارلې نو رښتیا 700 وختلې نو آیات کې چې کوم رال په هغې خو زموږ یقین دی خو دا خوند کوي چې ښایسته تجربه م پرې وکړي او په تجربه م درته بیا څه شي ملا صاحبه ثابت شي د دې نه زیات هم دا دی دغه کېږي دا راځي اوس داسې ونې دغه شوي دي دانې دغه شوي دي چې هغه ډېر زیات ډنډرې راوچتوي او بیا ډېر کار کوي پته راته شته نو بیا رسول الله مبارک ته چې دا آیات راغلی بیا وایي رب زد لی امتي خدایه نور م سیوا کې نو آیات راغلی چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرانو ته به څونه اجر ملاویږي بغیر حساب د صابرانو اجر څومره دی 3 قسمه باندې صبر دی دا راشي د هر صبر ځان له اجر او ثواب دی دا به راشي نو 200 او بیا خبره بې حسابه ته لاړه فکر دی راغلی په بخاري شریف کې بل راشي 2 جلد او په 960 صفحه کې پاغی کې نه راغلی دي الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره تر دوچندو ډیرو پورې څو کرته دوچن څو کرته دوچن دا په څه باندې دا دوچن کېږي دا عمل نیت باندې اخلاص باندې حدیث مبارک کې راځي ستاسو چې د احد د غروم نه سره زر صدقه کوي د صحابه کرامو یو مد ته نه رسي یو مد ته نو ګوره دا ولي صحابه کرامو یو مد جمع اخلاص نو هغه اخلاص د احد د غره نه ډېر دی او زمونږ استاسو د احد د غروم نه سونا جمع اخلاص ډېر کم دی صدقه ډېره ده خو اخلاص یې کم دی او د هغې اخلاص ډېر زیات سیوا دی بل هغې معرفت د خداوندي کړی دی ولې چې کله پیدا وی اذا حسن احدکم اسلامه نو اسلام چې څوک ښایسته کي نیت ازده کي معرفت د باری تعالی حاصل کی آخرت و ترا مستحضر شي نو بیا اجر سیوا کېږي لکه تاسو تمام مثال په کلمې طیبې کې ویلی دی په دې باندې طالب آسان پوهېږي یو مسلمان هم لګی دی وایي لا اله الا الله او بل مسلمان لګی دی هغه وایي چې زما دا خپل ټول بدن په دې ذراتو کې تقسیم کړی دی د ځمکې نه واله د اسمان پورې چې دا څونه ذرات دي چې موږ او تاسو حساب نشو کوی د الله نه غیر هره ذره زما سره لګی دی وایي لا اله الا الله لا اله الا الله نو د لا اله الا الله دا طریقه هر شګه زما سره لګی دی وایي لا اله الا الله دا تصور سره بیا داسې وی هر د اوبو د دریابونو هره قطره زما سره لګی دی وایي لا اله الا الله بیا دا 3 واړه ما سره لګی دی وایي لا اله الا الله فکر دی راغلی نو داسې طریقې سره چې ذکر اذکار شروع کې 100 کرته ډېر کامیابي انسان ته راځي فکر دی راغلی دا تصور به کې لا اله الا الله او دا تصور کې به تینی په تصور کې به دا تصور جوړې چې زما د زړه نه دا څونه توري خټې توري اوبه روانې دي دا ګناهونه ترې روان دي فکر دی ګناهونه ترې روان دي یا تور لوګی مې د بدن نه روان دی نو دا ګناهونه عیبونه رانه د تور لوګي په شکل کې بهر ته دغه کېږي د وځي دا تصور به ما تاسو ته ویل چې سلف کې ټول تصور استاسو درس ته کښېنئ هلکه سړی مشکات د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک وای او دا تصوري چې زما نه دا ګناهونه د لوګي تور لوګي په شکل کې روان دي لږ وخت دا سوچ وکړي او بیا وروسته دا سوچ کوي چې سپین انوارات و باران را باندې را روان دی نو دا تصور والا او اسې زما غونته کې بې تصوره سړی دا څنګه دی ټول دوستان یو شانتې مه ګڼه رحمانه چرګوټی چې په تا وخوري دوست هغه دی
نو ګوره هر عمل په دې خپله باندې به دا درنې او سپکې، هر یو عمل په خپله به درنې او سپکې. نو چې چا هر نیک عمل وکړو څونه د ده دا نیت وسیع دی، اجر یې هغومره وسیع شو. نو نیت عمر فاروق صاحب ویلي تعلموا النیه، نیت یې زده کړئ، نیت یې زده کړئ. نو لا اله الا الله خو موږ ټول وایو، خو چې په اعلی نیت باندې وایي دې کې شپږ شلي طریقې دي. په لا اله الا الله کې دا څو چې مې تاسو ته وویلې په دقه طریقه باندې ویستی نو دا ډېر دغه دی. او چې ځان له کښېنې وړی په ګول شکل کې لا اله، په تصور کې به عرش ته خیږي، واپس به په ګول شکل کې د شا د طرف نه داسې الا الله. نو د شا د طرف نه هم لا دې لیتیپۍ قلب لبا لکه تبر باندې چې غټ پلک نه وي په هغې باندې غټه ګټه ماته هغې له ګزار را خلاصوي. په تصور کې به دقسې زړه لیتیپۍ قلب لره الا الله ګزار ورکوي، داسې به تاویږي، بره به خیږي درته. ځکه ملا صاحبان په تصور کې ګول شکل کې به داسې ځي او واپس به په ګول شکل کې بېرته راکوزېږي. تاسو وکئ داسې ذکر اذکار، بیا وګوره چې څه کېږي ملا صاحب. اوس په دې کې نه یو روایت هم راغلی دی، دوه حدیثونه مبارک راغلي دي. یو کې دا د 200 والا نفقه راغلې ده او بل کې په 2 لاکه باندې دغه شوې ده دا راغلې ده. نو 200 له به په 2 لاکو کې بیا ضرب ورکړی شوی دی. د دواړو روایتونو د ضرب میلاو دی. نو له دې څخه جوړ شو یو کم 50 کروړه. لکه ستاسو یو لا اله الا الله فی سبیل الله استی یو کم 50 کروڑه باندې ده. حج له څوک ځي، تبلیغ له تللی، جهاد له تللی. اصل کې وارد په جهاد کې دی او بیا شاملیږي دې ټولو ته، شاملیږي ټول فی سبیل الله ته. خو دغه دواړه روایات چې دي ملا صاحبه په دې کې دا ډومبی روایت په دې کې خلیل بن عبدالله راوي دی. خلیل بن عبدالله قال ابن حجر الخلیل و اخوه مجهولان. خلیل او د بل ورور دی دا غنم روایت نقل کیږي، دا دواړه مجهولان لا یعرفو دي. لسان المیزان 2 جلد 410. او دا دویم روایت چې کوم راغلی دی د ضرب د پاره د 2 لاکو په هغې کې ذبان بن فائد دی. قال احمد احادیثه مناکیر، دی همیشه د پاره منکر روایت راوړي، د معروف خلکو خلاف، د معروف خلکو خلاف. نو ګوره په دغه دواړو روایاتو کې په دغه ډومبي د 200 والا روایت دغه کې د خلیل مجهول، او په دغه دویم ولاکه کې چې کوم د ضرب والا راغلی نو هغه کې څو کوم راوي دی صاحب علیه رحمت زبان بن فائد، هغه منکر راوي دی. نو ضعیف راویان پکې دغه شکل حدیث مبارکان دواړه ضعیف شو، خو بیا هم په فضایلو کې څه کوي ملا صاحبه کار ورکوي. فضایلو کې او بدی یو بدی په 1 کروڑ باندې ده نه وکل سیئه او ار یو بدی یعملها چې عمل کوي هغې لره تکتب لیکلی کېږي بمثلها حتی تر دې پورې لقي الله چې ملاقي شي دا بنده د الله رب العزت سره. څونه خدای په موږ مهربانه دی، نیکي راله یو کم 50 کروړو نه موچتوي او بدي راله یوه په یوه باندې راکوي، هغه ډبل کوي راته نه. او په دې کې بله نکته واورم صاحب علیه رحمت ته چې علامه بلقیني رحمه الله په شرح د بخاري کې راوړي، هغې کې نه داسې راغلی دي وی دا کم کرام الکاتبین د خی وګې والا د نیکۍ د لیکلو دپاره دا بدلیږي، ډېر په سوونو باندې انسان سره بدل شي. او دا د بدۍ والا لیکون کې ملائک محترم دا دغه دوی د دوو نه سیوا کېږي، بدلیږي نه قدوی، لکه یو ډیوټي ده او بیا د بل ډیوټي ده، خو ما قدوه یو د ورځې بل د شپې بدلیږي را بدلیږي نه. وی دا ولې وی الله پاک په دې بنده محمدي باندې ډېر زیات مهربانه دی چې د نیکو دا ګواهانې ملایکې ډېرې شي او د بدو والا ګواهانې ملایکې دی کمې شي.
وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال ګور دا کم یو فصل ثالث ته متفق علیه وی دا ولی هغه مخکې ویلو چې ما فصل ثالث کې متفق علیه وی ولی با ما چې هغه به د بخاری نه راغلی ځکه دا د فصل ثالث کې خو ډېر روایت لري یا د بخاری نه راوالی یا د مسلم نه یا د نور نه یا د نور نه یا فصل ثالث خود د دې صاحب د مشکات خپل دی کنه ها ٹھیک دی نو دا فصل ثالث ته وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رجلا بشك يوصل تفوسي وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مل ایمان ایمان څه شی دی ایمان نه خاصه ما ته څه پته لګي چې ماړه کې ایمان شته کنه قال اذا سرت کا کله چې خوشاله کی تعالی را حسنتک نیکستانی کی و کی خوشاله شي شر خده چې خدای توفیق د نیکی راکو وساعت کا سیئاتک او خفکی تعالی را بدستا ګناه خو انسان نکیږي او چې د ګناه باندې تخافه شي شو هو دا ګناه را باندې د نفس او د شیطان ولی وکړه خدای به خفه شي وانت مؤمن تمؤمنی دا ډېره اهم خبره د مولوی سي خوشحالي او خفګان خوشحالی په نیکی خفګان په بدی خفګان په ترک د نیکی خفګان په کول د ګناه دا په کار دی د جومات مخې ته یو امیر صاحب جړل داسې سلګۍ وای بل کس ولا ورله چې هلکه څه تکلیف به غریب ته تسلي ولا ورکوله هغه ویل نه تکبیر الله رانه فوت شوی دی خو زه به مې نه ویل مې خفه دی بیا کسانو ته راټول شو چې امیر صاحب محترمت منګله سلامتی جمع لاړ شي دا خو دنیا د عمر دی وخت دی کله څنګه ستانه یو تکبیر الله پوت شوی دی دونه جاړي ویل په تکبیر الله نه یې مخافه چې تکبیر الله رانه پوت شوی نو ویل په څه خفه یې ویل خفه په دیم چې خفه پې نه یم څونه ناشنا خبره یې کړې خفه په دیم چې خفه پې نه یم لکه تکبیر الله خو یو عمل دی دا رانه پوت شو نو خیر دی عمل کې خو کمې زیاتې دا راتلی شي خو دا په نیکۍ پوت کېدو باندې خفګان دا د ایمان نښه ده خفه په دیم جاړم په دې چې خفه پې نه یم په کار دا ده چې په دې باندې خفه وی صحابه کرام به څونه خفه کېدل ډېر زیات به خفه کېدل دا د ایمان نښه ده په نیکۍ خوشحالېدل او په بدی باندې خفه کېدل قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فمل اسم گناه صدا ولی اذا حاکا کله چې شک غورځي تردد راشي په نفس شک غورځي په زړه کې شیء یو شی چې دا خده که خنه دی وی کم کوي نه کم ټیک بی که نه بی څوک وی ټیک دی څوک وی نه دی څوک وی یاره څه نقصان پکې شته څوک وی نشته فدعه دا پرېږده نو دا بهترینه تقوا ده چې مشتبهات پرېږدي الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات دا تیر شوی دا حدیث نه دی تیر شوی دا تیر شوی دی انما الاعمال بالنیت کې دا تیر شو چې مدار د دین په څو حدیثونو باندې دی یو د هغې نه دقه دی رواه احمد دې په سند کې یحیی بن ابي کثیر دی او یحیی بن ابي کثیر دا مدلس راوی دی تاسو مدلس پیژنئ چې څوک خپل حال پټوي دته مدلس وایي ټیکه دی راغلی مدلس دی ته وایي چې خپل شیخ پټوي لکه ما ته یو حدیث میلاو شوی وي د ده په واسطه او ده ته میلاو شوی وي د ده په واسطه نو زه دا خپل شیخ ذکر نه کم ډایرکټ شیخ الشیخ ذکر کم دې ته مدلس ویلی دې ته څه ویلېږي ملا صاحبه مدلس او بیا دا مدلس والی دا په شپږ قسمه باندې دی دا بلکې خیری تخصص په الحدیث کې بیا وایو په دې کې بعضې د اخف درجې دي او بعضې د اشد درجې دي او دا حدیث احمد بن حنبل او مسند بزار او تبرانی راوړی دی خو راوي هلته بدل دی ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه دلته ابو امامه صاحب ته رسېدلی هلته ابو موسی الاشعري صاحب ته رسېدلی دی فکر دی هغه سند چې دی هغه صحیح دی
په هغې کې یحیی ابن ابي کثیر هم نشته دی، ټول راویان د هغې ثقه دي. نو دا حدیث دا متن په بل ځای کې په صحیح سند سره را نقل شوی دی، اگر چې دلته پکې مدلس راوي راغلی دی. وعن عمر بن عبسة رضی الله تعالی عنہ، عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی د دې اسم کنیه دا ابو نجیح، دا د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ اخیافي ورورو پیژنئ، مور د دواړو یوه وه. او دا عمر بن عبسة 4 نمبر مسلمان دی، ابو ذر صاحب 5 نمبر. دا د بني سلیم قبیله سره تعلق ساتي. احادیث مبارکه لدیونا 48 را نقل دی. 48 قال نو دے فرمائی اتیت ذرال ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من معک استاثر سوق دی علی هذا الامر پدی امر دے دین بانی. قال حر وعبد السل غلام، یو رس السل دے بل سرا غلام. السل سوق دے سیدنا ابو بکر صدیق، او غلام سوق دے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھ کنا بلال یو سرا گورا ریاض الصالحین راواڑوئی پاغی کی دا سراغلی ومعه یومئذ ابو بکر و بلال، ومعه یومئذ ابو بکر و بلال. یا خسرا عبد نہ مراد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، او یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پا دی کی خو نورم دوشتا آغای ذکر نک خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدہ، چونکہ آغا زنانا دا نو آغای ذکر نکللا. او بل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان راوڑے خواغا معشوم آغای ذکر نکو دا وجہ. حر وعبد، او بعض علماء داوی چرا دوا جنسون مراد دی، حرم را سرشتا عبد، دوانا قسم خلق را سرشتا پا دی وقت، حر او عبد. حر حر کے بے علی رضی اللہ عنہ مرالے، خدیجة الکبرى مرالہ، او ابو بکر صدیق مرالے. او پا عبد کی بیا زید بن حارثہ حضرت بلال سے مرالے. قلت مل اسلام، اسلام سشے دے؟ قال او فرمائل طیب الکلام، طیب الکلام خی خبری دی، خی خبری کول دا اسلام چه دا شر سر برابر وی چاہتا بھی ضرر نہیں. و اطعام الطعام او خلق لرا طعامنا ورکول. قلت مل ایمان، ایمان سا دے؟ قال الصبر، صبر دے. صبر پی جانے صبر پا لغت کے ستا ہوئی حبس النفس وحبس اللسان وحبس الجوارح. حبس النفس عن الجزغ والفزغ، جزغ و فزغ بانکے پڑکی. وحبس اللسان عن الشکوا، ان کو تب گلی نکے. وحبس الجوارح عن المعاصی. او پا اصطلاح کے بے صبر پا درے قسم باندے دے. درے بیتی وی لس قسم بانی منگ پا یوز الحرمین کے نقل کرے دے. اور مشہور درے قسم نویو صبر علی الطاعت دے، دویم صبر عن المعصیت دے، اور دریم صبر علی المصیبت دے. صبر علی الطاعت فدی بانی اللہ تعالی بندت 300 درجات ورکی، او یو درجات دزمک نوالا تر دا اسمان پوری 300 درجی دی. صبر عن المعصیت، پا دی صبر بانی انسان لا اللہ 600 درجی ورکی، او یو درجہ
د ځمکې نه والا تر د اووم اسمان پورې ده. ګوره تعداد هم ډېر شو، کیفیت هم ورسره سیوا شو. او بل صبر علی المصیبت دی، جګړه داسې څوک کوي ته ونه کړي، تکلیف رالی په هغې صبر وکړي، دین کې تکلیف رالی صبر وکړي، بیماریانې رالی، غریبي راله، مرګ جواک رالی، هر قسم په هغې صبر. فکر دی نو صبر علی المصیبت ډېر اوچت دی، د هغه درجې 9 دي او کیفیت یې څومره دی، د تحت الثرا نه عرش معلا پورې یوه درجه ده، داسې 900 میلاوي ټوټل. ها نو 300 600 900 نو صبرونه هم ټول په خپل مابین کې یو شانته نه شو. قاعده ورته راوله ټول دوستان یو شانتې مه ګڼه رحمانه، چې ګوټې چې په تا وخوري دوست هغه دي. په دې قاعده باندې ټول دغه بنا کېږي نه بنا کېږي. راځه اوس الصبر والسماحت، صبر دے او دارنگی سماحت تے سخاوت. د دنیا نه د سړي زړه خالی وي، اخرت ته راغب وي، او د دې وجې نه چې کوم دی دنیا ورکوي آخرت جوړوي، نو دې ته سماحت وایي. قال قلت أي الإسلام أفضل، كم يود إسلام أفضل ليول؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن. كل أخلاق، كل أخلاق ستوي لك بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. ترمذی کې 2 جلد 1 صفحه کې بل راشي 3 ټکي ښه اخلاق دي. بذل الندا، سخاوت کول، کف الاذى، چاته تکلیف نه ورکول، طلاقة الوجه، کلاو مخ. فکر دې په تندي باندې به 12 بجې نه راولي. بل حسن بصری رحمت الله علیه تعریف کړی دی، بسط الوجه و بذل الندا و کف الاذى. صرف مخکې وروسته پکې رال نورم دقه حدیث کې چې راځي دغه دی. علی رضی الله تعالی عنہ با د خلق حسن تعریف فرمایلو، وی اجتناب المحارم، د حرام کارونو نه پرهیز، و طلب الحلال، حلال مال طلبول، والتوسع على العيال، په بال بچ باندې خوراک او پراخي په لباس کې، په کپړو کې، په پیزار کې او په خوراک کې. دا نه چې ټول عمر کرچالان خوري، کله کله پکې بدلوه، کله کله پکې څه داسې نه ده چې لکه د وس نه زیات، د وس مطابق. ابو سعید خزار به فرمایلو، وی الله یکون لک هم غیر الله، د الله نه غیر دی هیڅ قسمه دغه نوي هم نوي اراده نه، هر کار الله د پاره، سبق الله د پاره، مون الله د پاره، چا سره تعلق الله د پاره، سخاوت الله د پاره. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي، وی که خ اخلاق نه پیژنې راشه چې دی پیکم، تا سره 3 طاقت دی. 4 اصل کې، یو طاقت د علم دی، یو طاقت د غضب دی، او یو طاقت د شهوت دی. نو دا 3 وانو د پاره قوت عدل، پتا کې د عدل چې کوم طاقت دی، دا د عدل طاقت 3 وانو طاقتونو ته متوجه کا. د علم طاقت ته متوجه کا چې په دې علم کې د نزیادت او کموت را نشي، عقیده دی بدل نشي، عمل دی بدل نشي، د دنیا ته په میلان اونکه علم صحیح استعمال کا. او غضب سړی لراشي نو به په حلال او په حرام او په جایز او په ناجایز نه، حالان کې چې جګړه دی وی کولم، په جګړه کې مخ چاله نشواله، دا ممنوع دی. مخ چاله نشواله دا ممنوع دی. من په جګړه کې دې خبرې خیر ساتو چې مخ ولو کسترګ ولو ارزه باندې غدا یک دی. قوت الشهوت لکه سس شیزونو ته بدل کیږي، خو نه عدل تبګوري. ها فکر دی رااله چې په کاسه کې 4 تکي پرتی دي او 4 کسانې سنوي ګرسي، هغه یو به پکې ویلي یاره وایي ما لږ غوښه لږه ډېره خوښه ده، نو کړپ 4 وانه به یې وخوړل. اخرو ته بل ملګري ویلي وایي د دې معنا دا ده چې غوښه د هر چا خوښه، غوښه د هر چا خوښه.
قوت عدل، بس ارزه کی قوت عدل براوالی امام غزالی رحمت الله علیه وی او ټول کارونه په هغه عدل برابروانو دي ته ویل کیږي مولا صاحبہ حسن الخلق. الزواجر د ابن حجر کې راغلی اعتدال قوت العقل و اعتدال قوت الغضب. او یو بل قول پکې دا دی وی محبت المرء لاخیه ما يحب لنفسه، بل مسلمان لبم آغا څخه خې ځان له خوخه. چا ویلی د اکرام الضیف والجار، د گاونډي او د میلمه عزت کول اکرام. کم اکرام؟ عام اکرام، باب افعال کې هغه حمزه د سلب بنال تو، او بل چې د قول الخیر او السمود، یا خی خبرې کوه یا چپ شه، بس دا ښه اخلاق دي. فکر دی حادی الارواح کې دغه وایي دا علامه ابن القیم چې ښه اخلاق د دې ښه تعریف دا دی ان تصل من قطعک، چا د سره تعلق پرېښودی دی رشته داران ته ورسره رشته وپالي. وتعطي من حرمک، چا چې ته محروم کړی د خپلې ورکړې نه هغې که ورکوه کې تا که خوروا نه رالیږي ته یې که ورولېږي، تا که څه نه رالیږي ته یې ورولېږي. وتعفو عن من ظلمک، او څوک د سره ظلم کوي ته هغه معاف کړي. نو دې ته ویلی کېږي خلق حسن. خلق حسن کلی اخلاق. چا ویلی چې دا بدی بدله په بدی نه ورکول، په نیکۍ باندې ورکول دي ته وایي خلق حسن. قال قلت أي الصلاة افضل؟ قال طول القنوت، د اوږد قیام والا. قیام چې په کوم کې اوږد وي، قنوت. طول القنوت د اوږدو خشوع والا. د قنوت کې 12 معنیګانې تفسیر قرطبي کې راغلي دي. د اوږدي خشوع والا، ګوره دا خشوع کله انسان کې لږ ټیم راشي بیا ختم شي، بیا راشي ختم شي. او ځینې انسان داسې لمونځ کوي د اول نه د اخر پورې دی په خشوع باندې ولاړ، اول نه د اخر پورې په خشوع ولاړ. نو اب طول القنوت تدا. قلت أي الهجرة افضل؟ بل ان تهجر، چې ته پرېږدې ما هغه کرهه ربک چې بد ګڼلی دي رب ستا، ربي بد ګڼي هغه کار به نه کړي. قال فقلت فأي الجهاد افضل؟ قال من عقر جواده، هغه څوک چې قتل شي کره اس ده، کم اس چې دی سور دی هغه په جهاد کې هغه هم شهید کی. و احریق دمه، او توی شي وینه ده، یعنی مال جان دواړه قرباني شي. قال قلت أي الساعات افضل؟ قال جوف الليل للآخر. جوف آخر، جوف دو قسم باندې دی، یو اول دی بل اخیر، اول دی او بل اخیر دی. دا شپه چې کوم دی مثال په طور باندې د شپې جوف کم ټیم کې دی، نو داسې ته مقرر کا چې 11 بجو پورې اوله شپه کا، مثال په طور، مثال ته څه ویم او بیا چې دی نو د 2 بجو نه د اخیره پوری دا اخیره شپه کا. نو جو په کم ټیم رالی 12 بجې 1 بجه هغې نه د 2 بجو پوری، نو دا جوف اخیر دا دی د دې 2 نه لږ مخکې دی هغه اخیر شو، دا بهتر دی. رواه احمد. درجه د حدیث مبارک د صحیح درجه دی. وعن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من لقي الله، سوچ ملاقات شي د الله رب العزت سره، لا یشرک به شیئا، شریک نه جوړي د الله تعالی سره دی چې ويصلي الخمس منذ کوي پیندو، ويصوم رمضان، روزه نیسي د رمضان، غفر له بخنه به شدتا. نو قلت و ما ویل فلا ابشر، ايزير نوركم دیو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال دهم فرید دیو لره یعملو چې عملو کی، دغهم یعملونا. خو دا جواب امر مجزوم وی، نو آغا نون پا جزم کی څه مناسب ور جزم داده سقوط د نون اعرابی یعملون. رواه احمد او درجه د صحیح دا. وعنه رضی الله تعالی عنہ قال نو دے فرمائی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تپوسو کو د نبی علیہ السلام نام
عن افضل الاعمال انه دو سأل النبي صلی الله علیه وسلم دی معاذ رضی الله تفوسو کو د نبی علیہ السلام نا عن افضل الايمان قال ان تحب لله چې تمینه وکړه الله تعالی د پاره وتبغض لله بغض وکړه الله تعالی د پاره وتعمل لسانك او تعامل جوړ کې خپل جبا په ذکر الله په ذکر د الله تعالی کې لسانی ذکر وکړي قال وما ذا یا رسول الله قال او وان تحب چې ته خوښ کې د خلکو د پاره آغا چې ته خوښې د خپل ځان د پاره وتکره بد وګڼې لهم د دیو د پاره ما اغام تکره چې ته بد ګڼې لنفسک د پاره د خپل ځان رواه احمد په دې کې یو راوی دی رشدین نامې ده او یو پکې بل طریق د دې حدیث ته پاره دی نو پاغي کې ابن لهیغه دی دا ابن لهیغه او دا رشدین دواړه د زبان نه نقل کوي دا ټول ضعیف دي خو معنا د دې حدیث د نور صحیح احادیثونو نه ثابته ده یعنی دا متن او د متن دا کومه معنا چې دا کوم مفهوم چې رالی دا په صحیح سند سره ثابت دی خو دا سند چې دا دلته راغلی دی نو دې کې رشدین راغلی دی او بل سند دی هغه ضعیف دی ولی په هغې کې چې دی ابن لهیغه راغلی دی نو رشدین او ابن لهیغه دواړه د زبان بن فاید نه نقل کوي نو دا مجهول دی باب الکبائر باب دے پا بیان دا چا کی پا کبائر کے کلی اخلاق بدار چا سره کې د نیک چې څوک د ګناه یو کار کوي ستا پې وزبر کیږي نو دا ښه اخلاق دي چې د ګناه نه رامنې ښه اخلاق خو موږ تعریفونه وکړل که نه فکر دی خرچه او دغه خو په فاسق هم کوی شي په فاجر هم کوی شي مشهوره خو دا د ښه اخلاق دي ته وایي چې تا له قار نه درځي قار نه درتلل خو ښه اخلاق نه دي د قار په ځای کې چې چا له قار غوسه نه ورځي دا خو ښه سړی بیا نه دی باب الکبایر وعلامات النفاق کبایر د دې اوس د ما قبل سره ربط څه دی نو مخکې وروره کتاب الایمان دی په هغې کې درته ایمان ثابت کو اوس درته وایي چې د ایمان حفاظت وکړه چې دا ایمان دی کم نشي کمزوری نشي او دا ایمان درنا ختم نشي ولی په کبایر سره به ایمان کمزوری شي او په نفاق سره به ایمان د من نه لاړ شي الله دې زموږ د ایمان حفاظت نو ګوره دا نفاق دا منافی دی د اصلی ایمان سره او دا کبایر دا منافی دی د کمال ایمان سره نو دای ربط شو د ما قبل سره د جمهور عالمانو رای دا چې دا ګناهونه تقسیم قبلی غټه ګناه هم پکې شته او وړه ګناه هم پکې شته او د ابو اسحاق اسفراینی رای دا چې ګناهونه تقسیم نه قبلی وړه ګناه پکې نشته ټول ګناهونه لوی دي او د د دپاره په دې باندې دوه دلایل دي یو دلیل د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول پیش کړي کل ما نهى الله عنه فهي کبیره هر هغه چې خدای ته منع کړی ده نو دا کبیره ده او بل عقلی دلیل وی ګناه څه ده مخالفت ده د جلالت شان د باری تعالی او مخالفت د جلالت شان د باری تعالی کم ځای کې وړو کړي دا غټه ګناه ده د جمهور عالمانو د پاره ډیر زیات دلایل دي ور قرآن کې صراحتاً راغلي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم کله کبائر نه ځان بچ ساتي سیئات صغائر بد الله وی زماب کم قرآن کې راغلي کبائر الاسم والفواحش الا اللمم صفا راغلي ګوره کبائر او فواحش او الا اللمم واړه ګناهونه او په احادیث مبارکه کې هډیر زیات راغلي ایو الذنب اکبرو کومه ګناه غټه ده نو نبی علیہ السلام دا غي تشریح به فرمایلی دا بل حدیث کې راځي الکبائر الاشراک بالله وحقوق الوالدین او دته بداسي جواب ورکو
چې په ګناه کې دوه حیثیت دي، ګناه کې دوه حیثیت دي، یو من حیث الذات او بل من حیثو چې الله پی خفه کیږي. نو من حیث الذات ګناه تقسیمیږي، ذات د یوې ګناه غټ دی، ذات د بلې ګناه وړوکی دی، ٹھیک ده. او من حیثو الله پی خفه کیږي، نو الله پاک خفګان چې په کومه ګناه باندې ستا ناراضه به ستا په حق کې هغه غټه شوه، اگر چې هغه وړه ده، اگر چې هغه نو لہذا گناہ دا تقسیم قبلی. من حیث الذات وګوره، یو سړی بد نظری وکړله زنانه ته، او بل سړی چې دی هغه مس کړله، بل سړی چې دی نو هغه ورسره بد عملي وکړه، نو دا درې واړه یو رنګې کېدی شي؟ فرق پکې شته که؟ هلکه کبایر ټوټل څومره دي؟ یو ډله د عالمانو وایي اووه دي، بل ډله د عالمانو وایي اویا دي، بل ډله د عالمانو وایي اووه سوه دي. راجح دا ده چې د دې تعداد معلوم نه دی، ځکه چې تعریف یې معلوم نه دی. څوک د قرآن سنت نه ثابتوی نشي چې دغه کبیره ده او دا صغیره ده. نو چې تعریف د یو چیز معلوم نه وي، نو بیا به د هغې مقدار به سړی څنګه دغه کې دا معلوم کی. اوس عالمان وایي اختلاف یې کړی دی چې کبیره به موږ څنګه پېژنو. نو یو ډله د عالمان وایي که د کومې ګناه نه تعبیر شوی دی په فاحشې سره هغه کبیره ده، ورنه صغیره ده. بعضې دویم قول دا دی که د حقوق العباد سره تعلق ساتي کبیره ده، حقوق الله سره تعلق ساتي نو بیا دا صغیره ده. وګوره دا ټول ضعیف اقوال دي، ځکه فاحشه خو د بعضو سره ګناه نه تعبیر په فاحشې سره کړی. او ګوره دا شرک حقوق الله دی، د دې نه بله غټه ګناه نشته دی. دی وایي حقوق الله والا ګناه وړی، نه دا غلط شو. بعضې وایي چې سره د جرأته څوک ګناه وکړي، هره ګناه سره د جرأت دا ګناه کبیره ده، او چې په ایره ایره کوي دا صغیره ده. او امام نووي رحمه الله فرمایي چې کومه ګناه کې اصرار دی، یعنی بار باری کې همیشواله، دا کبیره ده، او په غیر د اصرار نه صغیره ده. بل ډله د عالمانو وایي په دې کې اعتبار فاعل لره دی. هلکه یو بزرگ یو لوی شخصیت که هغه وړه ګناه کوي غټه ده، او عام سړی ناپویه دنیادار د دنیا د ماحول والا د هغه غټه ګناه هم واړه ده، غټه ګناه هم. یو عام انسان ګناهګار مجرم هغه که شراب وڅکي نو په زړه باندې بدون اثر ونشي، لکه یو پاک انسان چې د دې نه وړه ګناه وکړي د هغه په زړه چې څونه اثر راځي. نو د هغه دپاره دا غټه شوه. بعضې وایي دې کې اعتبار د حالاتو دی، هلکه د رمضان په ورځ شپو کې، د جمعې په شپه ورځ کې، د اخترونو په شپه ورځ کې ګناه کبیره ده، او د نورو کې صغیره ده. بعضې وایي مکاناتو له پکې اعتبار دی، په جماعت کې ګناه او په عام میدان کې ګناه کې فرق شته که نشته؟ ډېر فرق پکې دی که. ګوره حرم شریف په حق راغلی ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه. نو ګوره اراده د ګناه نه ده، دا بل راشي اراده د ګناه نه ده. او الته الله فرمای ومن یرد فیه بالحاد بظلم، که چا اراده په حرم شریف کې د الحاد او د ظلم وکړله، الحاد کجروی ته ویل کېږي. الحاد به په یو ځای کې راشي، درې قسمه باندې الحاد دی، یو کفر دی او یو فسق دی او یو د ثواب والا کار دی. الحاد په آیاتونو کې تاویلات کول، دې ته مې الحاد وایي. ملحدین کافر دي که نه دي؟ اکفار الملحدین د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه کلی کتاب دی. بیا په اردو زبان کې د هغې خلاصونه چون مفتی شفیع سے رحمت الله علیه لیکلی په افسانه لهجه باندې. بیا د هغې عربي
هغه په معارف القرآن کې چې کوم دی دغه شی نشر شوی ده په مختصر انداز کې، په ښکلي انداز کې، هغه ډېر زبردسته کتابونه دي، کفار الملحدین. خو به هر حال د شاه عبدالعزیز صاحب چې کوم ویلي د قدري صورتونه هغه ویلي دي چې الحاد کې 3 صورتونه دي. یو الحاد تاویلات، دا چې تاویل کوي هغه به کافر وي، یو د تاویل والا هغه به فاسق وي، یو د تاویل والا به ماجور وي، ثواب به ورته ملاویږي. او دا کوم چې تاسو ویلي دي صاحبه د تکمیرې والا طالبانو چې والمؤول لا یکفرو، نو هغه داسې په خپل عموم باندې نه دی، 3 صورتونه پکې تا ته ما وویلي. ها والمؤول لا یکفرو دا ویلي دي که کنم دی ویلي؟ په کوم کتاب کې ویلي دي؟ په تلویه توضیح پسې وروسته صحیح مسلم الثبوت نم دی پکې ویلي رازام. نو بعضې پکې دا وایي چې مکان له اعتبار دی، بعضې وایي که دلیل قطعي سره حرمت ثابت دا کبیره ده، ظني سره ثابت وي نو دا صغیره دی. نس په کومه ګناه راغلی دی لکه 6 شیزونو کې د سود، دا ګناه کبیره ده. اوس د دغه 6 نه علاوه چې په دقې علتونو باندې بل یو کار کې سود رالی، د دې 6 نه علاوه پکې سود دغه شو دا رالی، نو هغې کې وایي ګناه صغیره ده. دا د دې قول شو ځکه هغه په دلیل ظني قیاس سره ثابت دی. بعضې وایي چې په کومه ګناه باندې الله تعالی ترتب د عذاب فرمایلی دی کبیره ده ګینې نه ده. بعضې وایي د حدود والا هغه کبیره ده، دا نورې صغیره دي. اصل جواب دا دی ملا صاحبه چې دا امر نسبی دی. امر نسبی دا معنا ده چې هر ګناه په نسبت سره بلی تا کبیره ده او په نسبت سره بلی تا صغیره ده. د پردی اجنبیې خولول دا کومه ګناه ده؟ نو چې په نظر سره دې ته وګورې چې بد عملي ورسره هغې ته راوالي، نو بیا ښکلول صغیره شو. او که دا ښکلول په نسبت سره نظر ته راوالي، هسې نظر کول، نو د هغې نه بیا ښکلول خو کبیره دي. نو ګوره یو ښکلول شو چې یو طرف ته وګورې صغیره جوړیږي، چې بل طرف ته وګورې کبیره جوړیږي. ته بیا وایي د هغه جانب رالی چې په دا کوم باندې کبیره جوړیږي، ته به ورته نظر د کبیرې کې، که ستا نه صادر شي ګناه، نظر به ورته کوم یو کې ملا صاحبه؟ د کبیرې والا کې. نو دا شو په کبایرو کې. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حضلی صحابی دی، د بنی حذیل قبیلې سره تعلق ساتي، قدیم الاسلام دی. ځکه ویلی شوی دی چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه د مخکې ایمان راوړی او ذوالهجرتین هم دی، او د خلفای راشدینو نه بعد په فقاهت کې بیا د درجه ده. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی د پیزار، خادم می د پیزار کا. نعت خوان در پکې نشته څه بیا په پروګرام کې نعت وایه، خادم می د پیزار کا. فکر دی راغلی نو دا خادم د پیزار، خادم د وصادي. پیغمبر علیه السلام چې به کېناستو نو ده به پسې هغه تکیه ګرځوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیه مبارکه بالغ مبارکي او 15 کروڑه په 3 اتیله کې جوړ کړی. 15 کروڑه پیغمبر علیه السلام څونه د عاجزۍ زندگی تېروله. ها چې کم د رسول الله بالغ خو حشوه لیب، حشوه لیب د دې مالوچو په ځای باندې په هغې کې د قجرو پاڼې اچولې وې. دې ته وایي خو دې سید الکائنات. په خپله زمانه کې دا ظاهري بادشاهي ورته میلاو، د زمانې بادشاه هم دی، سید الکائنات هم دی، او بالغ کې څنګه بالغ دی ملا صاحبه؟ حشوه لیب. خو د څرمنې بالغ حشوه لیب. د پیغمبر علیه السلام چې هغه کم کټ مبارک و، نو هغه هم په څرمنه باندې دغه شوی و. دا لکه موږ خو دا بوڼ استعمالوو یا دا پټې څرمن په دې دیر علاقو طرفونو ته ما د چا نه اورېدلي چې د څرمنو والا دغه وي ښه کټونه هلته شته لیدلي دي نو هلته وایي داسې وي. نو پیغمبر علیه السلام هغه کټ اوس هم د رسول الله مبارک په هغه کې پروت دی، کمره کې پروت دی. ها
رآ من رآ فکر دی رآ من رآ موږ داسې شخصیت لیدلی چې هغه لیدلی دي بس دا موږ دپاره ډېر دي که فکر دی رالی نو دا کټ وله چا جوړ کړی دی دا زما نه خبره بل خوا لاړه پښتنو جوړ کړی دی ها د پښتنو د لرګونه دی دې باندې به څه ټیم کې راشي تاریخ به ته بیا ووایم صاحب علیه رحمته چې دا کټ د رسول الله وسلم نه جوړ دی نو د پښتنو د لرګونه جوړ دی دا دونه بهتره خبره اوس هم شته نو ګوره دا ښه بالغ دی چې سړی پیدا کړي د څرمنې والا او په هغې کې بیا دا دغه اچول شي د خجورو دا څانګې چې دا د دې دغه واله کې واچوې نو د دې نه روځي بیا سړی پې سر نه شي کېښوستلی خوږېږي دې کوم د کپړې والا بالغ ته نو دې کې نه اچېږي نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه اشنا دونه د پیغمبر علیه السلام سره ملازمه کوله صحابه وویل موږ په ده دا ګمان وکړو چې دا د چېرته د رسول الله نږدې رشته دار دی والامر لیس کذالک ځکه کثرت ملازمه یې ورسره ډېره وه او دا مبارک چې دی د قد نه ټیټو او د بدن نه نریو یو ورځ یوې ونې ته ختلی دی او لاندې ورته صحابه کرام دي د صحابه کرام خان دي رسول الله مبارک راووتو اضحک الله سنک دا به هغه چاته وی دی ورته وویل چې څوک خان دي اضحک الله سنک خدای دې خندېدونکی لره معنی دا نو صاحب علیه رحمته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه ویل ولې خاندئ د الله نبي راشه تماشه وکړه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ونې ته ختلی د لاندې نه دا پنډۍ مبارک ښکاري نری نری رسول الله وفرمایل لا تضحکوا برجلی ابن مسعود د عبدالله بن مسعود په دې نرو نرو پنډو پسې مه خاندئ فإن رجلیهما اثقل عند الله من جبل احد الله په دربار کې د احد د غره نه ډېرې درنې دي نو لوی شخصیت صاحب علیه فکر دی نو عبدالله دا په 22 هجرۍ کې دغه شوی و دا وفات شوی څه د پاسه شپېته کاله د عمرو وان عبدالله بن مسعود زمونږ دا فقم زیاتر د دیو پر روایاتو باندې دغه ده دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد محترم دی وان عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال رجل یا رسول الله ای الذنب اکبر عند الله کما ګناه ډېره لویه ده په نزد الله باندې ویل قال ان تدعو لله چې ته راوبلې د الله دپاره ندن شریک وهو خلقک هغه پیدا کړی دی تا لره قال ثم ای بیا کومه یوه ده ویل ان تقتله چې ته قتل کړې ولدک خپل بچي لره خشیته د وجې د یېرې د دې نه ان یطعما معک چې خوراک به وکړي د تا سره خوراک خو دې لره الله ورکوي قال ثم ای بیا کومه یوه ګناه غټه ده قال ان تزنیا چې ته زنا وکړې حلیلة جارکا د زوجي د ګاونډي ستا حلیله حلاله نکاح باندې اغوستل شوي د ګاونډي ستا یعنی ستا د ګاونډي حلیله ده زوجه ده هغې سره العیاذ بالله زنا وکړې دا ولې تا له پکار دي چې د ګاونډي حفاظت وکړې نور خلک د هغه نه وشړي په ضد د دې باندې په خپله دې پې حمله وکړه نو د یو کس په باب له باندې دغه راغلي دي نامعلوم باندې چې دا سړی نه د دې ښځې دا خاوند چېرته مسافر بو د ځینې خلک مسافرۍ لذي ډېره موده ورکي نو د هغه ښځه د کور کې د پلار یې دی کور کې دی نو دا سخر د نګور کټ ته ورختلی دی او چې څیړه غوښتل هغې کړي نو چې واپس ترې را کوزیږي د کټ نه نو د نګور ته وایي چې بچی ته خو ماته ډېره پاکه ښځه ښکاره کېدې وګوره ته خو پاکه ښځه نه هغه وایي ولې دا ده نو وایي زه ستا کټ له رالم چې څه مې کول هغه مې وکړل تا هېڅ غږ قدر ته ونه کړو هغه ورته وایي دا ده د غږ ځای خو زما ته وي خاوند خو مې کور کې نشته دی تا ته یې پریښي یم د غږ ځای خو مې ته وي نو چې تا را باندې حمله وکړه نو غږ چاته وکړه غږ ګوره ګاونډي خو د غږ ځای دی ګاونډي د غږ ځای دی او چې سړی ګاونډي ته غل شي نو د ده نه بل غټ مجرم ګناهګار لا نشته دا مسلې ډېرې زیاتې دا
اوس داسې اخیره زمانه راله په ګیندو باندې خلک دغه کوي داسې یو کس دغه کېده ګرځېده ځای کې دا تعویضونه ځان له کړو چې زه ته ویلی نه شم ډېر تعویضونه یې کړل او چې یاره ما سره زما دا زوجه موافقه نه ده داسې تعویض راله وکړه ویل استاده ډېر تعویضونه مې وکړل خو هېڅ خوند یې ونه کړل په پیسو نه چې زما سمه تابعدار شي فکر دې راشي نو قصه خو ډېره اوږده ده خو مختصر دغه دا ده صاحب علیه رحمته چې ویل دای نوم دی او دای نوم دی نو هسې ما خولې له دا رال دا کوم ما دا خو ستا انګور ده لکه او سړی چې کوم دی په دغه شو رنګ یې ووه او ګډ وډ شو فکر دې راشي دا تا ته ویل استاد ویل چا ویلي ما دا موږ د دونه ډېر کتابونه ویلي دي هسې مې ویلي مال په دې کې خو ډېرې مسلې راځي په دې کې خو ډېرې مسلې راځي بس سړي باندې رښتیا قشیز دغه شو دا تین شو ما ویل اوس خو دې سکین در پسې راخلم اوس به څه کې ډېر زیات مې دغه کړ بیا مې په دې پرېښوستو په دې شرط چې تبلیغ کې به وخت لګې تبلیغ کې چې ډېر بوډا و نه شو تللی خو دا به هر حال دغه شو وډارېدو ګوره داسې مسلې دي الله پاک دې رحم وکړي حیران به شي ښه چې خلک په خپل ګیندو باندې اسره نه کوي داسې زمانه را روانه ده چې مور سره به خپل بچي وایي څه کوي زناګانې کوي بلکې اورېدلې خبره دا ده چې وایي شوي دي اورېدلو خبره دا ده چې شوي دي ځکه د یو کس د یو علاقې په ځای دغه کې چا څه قصه ذکر کوله ویل هلته دقسې زنانه وه خاون یې وفات شوی و او دا الټۍ وغیره دا وله ورتللې ده حمل نشانې دي دا هغه چې ما ته د کوم دی نه حمل راغلی الټراساونډ یې چې کړی هغې کې ورته وایي چې ستا خو ماشوم په تن دی ماشوم ډاکټر صاحب دا څه خبره کوي زما خاون وفات شوی ماشوم د کوم ځای نه راغلی ویل موږ درته خو ډېر دغه دا و هغې ته بیا چا دا ویلي چې یاره دا ته ټول تپوس یې کړی کوم ځای کې څملې دا ټول هر څه نو زوی اوسه کمره کې څملاست و زوی به هره ورځ ولره پی راوړل یو ګیلاس پی چې دا وسکمورې نو چا ورته ویلي چې دقسې ګیلاس کې د دې کټ د لاندې ځان تپی کېده چې کله ستا دا زوی په دې میز تا تپی کېدي او دا په څه پسې بار ته ولیږه او اقه ګیلاس راواخله چې کوم پاک صفا دی په میز یې کېده او د ده دا ګیلاس لاندې کوز کا د دا هغه نن مس کا نو چې د دا خو تپی ایښودي و د نور کل معمول په شانته نو دا د مور د کټ د لاندې کړي او دا لاندې پی اخیستي و دلته یې ایښودي نو د دې زوی په مخ کې خو یې پی وسکه ته پته ولګېدله چې د نشې والا پی ګیني دغه کړه دا وسکله حالان کې خو صفا و نو چې لږ وخت وشه مور یې ځان غلی کړ نو دقه دی چې زوی العیاذ بالله کټ ته وایي راوخاتو نو ما ته وایي دقه ټیم کې پته ولګي چې دا خو کیسه ټوله د زوی نه خراب دا زمانه راله صاحب علیه رحمت خلک چې کوم دی د ځان سره د اخینې په نسکوټرو باندې ګرځوي دا ګرځول روا دي پردی دغه کوي دا ګرځوي صاحب علیه د خینې سره علمګیري کې لیکلي دي ځان له ناسته ممنوع ده ولې د خینې سره حرمت موقت دی موقت دا معنی چې تر کومه پورې دا بله خور ستا په نکاح کې لکه دا مړه شوه یا طلاقه شوله بیا دغه خینې ستا لپاره څه د ملا صاحب راول نو موقت حرمت کې دا مسله ده چې نه تاسو سفر کوی شي او نه تاسو سره ځان له یو ځای کې ناسته ولاړه کوی شي او نن سبا ټول وایي که دا د ماما لور ده او دا د ترور لور ده او دا مې د ترور زوی دی او دا د ماما زوی دی او دا د فلانکي دی او دا د تره زوی دی او دا همداسې ټولې قصې قطارې د دې رشته دارانو نه پېښېږي نو لهذا څه پکار دی مولا صاحبه خدای هم دې حفاظت وکړي خو ښه کلک ګرځېدل دغه دا پکار دی او تاسو مونیانو نه به موږ دا توقع کوو چې کورونو کې انقلاب راولئ کورونو کې څه راولئ انقلاب راولي دا خو پکې عجیبه مسلک دی وایي زوم نه چا بللی دی او نه چا شړلی دی زومان هغه د کمرو په کنجونو کې چې کوم دی دغه کېږي ګوره که داسې زوم وي داسې کور ته راځي چې کور کې صرف یې خواښې او صرف یې خینې وي خو زه بیا هم خیر دی او دې کور کې نورې جینکۍ د نورو ځایونو راواده شوي وي د هغه د اوښو ښځې وي او بیا دا زوم دې کور ته راتلل دا نشته په شریعت کې اقه بیټک کې به غلی ناست دی که پیکه دې رالی وی که کړت دې وکړه چې پړت د نه وباسي
ټول دا دغه دي کنه دا ماحول یې څه کوي ملایانو دا جوړه کوي زم چې کله زما دغه طالبي و بیا پسې فراغت مو شو په طالبۍ کې به ما محنت کوو بیا د فراغت نه بعد دا مسلې به ما بیخي واضحه په ډاګه باندې کولې نو خلک ته بیخي حیران نو هغه یو کس ماله پکې راغلی زموږ د کلي دی چې استاده داسې مسلې خو چې موږ پیدا شوي موږ نه دي اورېدلي تا خو ډېره زیاته دا خبره راسخته کړه چې د لیور نه هم داسې پړده ده او د ماما نه او د هر چا د ماما نه خو د ماما د زوی نه مو دا ټول دا خو نو ما ورته وویل چې تا خو ټول عمر ما ته معلوم چې بیلچا او کوداله تسکوره وفي قراءة سسکوره دې کې درې قراتونه دي که نه تا خو ټول عمر دا شیز ګرځولی دی ټول عمر دې دا چې ته ما د مولیانو مسلې اورېدلې کړې دي نو دا څه دپاره تاسو ته وایم چې زموږ او ستاسو تربیت دغه شي دا وشي چې ګوره په خپلو کورونو کې په قلار جګړې مه کوئ یو خو د ټکه نه متول حاشیې ته یعنې فورا یو خبره بدلول دا ډېر ګران کار داسې په مزه باندې صورت نور په کور کې شروع کوي د حیا او د پردې دا مسایل پکې دغه کې دا بیان کړي نو دا ټولې خبرې به پکې مخې ته راشي ورو ورو به خلک د دې خبرو سره بلدیږي نو کار او ماحول به څنګه ملا صاحبه دا به برابر وي او بیا دا د بنات والا مدرسو والو ته په خدمت اقدس کې دا دغه دی چې ورو ورو د دې جینکو سره خبرې مه کوئ دا ماحول داسې جوړ شوی دی چې څوک د چا شاګرد دی نو د شاګرد هم دا مذهب دی د استاد هم دا مذهب دی چې موږ په خپل مابین کې د یو بل نه پرده نشته د دې شاګردي نمبر د دې استاد سره دا پکې چا راوستي الهم و الموت په دویم جیل کې راځي دقلته بیا موږ ته مسله د استاد او د شاګرد هم راوباسو د هم وته لیور ته رسول الله مرګ ولې ویلی دی که د لیور سره تعلق جوړ شو هر ټیم به بې زیناګانې لیور خو د کور منډه دی عوام وی لیور د کورو منډه دی هغه څه بیا ټول عمري د زنا چانسونه دي نو استاذ او شاګرد دی په مابین کې زنا ډېر واقع کیدی شي خو دې دي موږ ټول مسلمانان بچ وساتي نو الهم الموت کې دا هم شاملیږي استاد به کلک دغه کوي ملا صاحبه د خپلو شاګرداتو نه به کلکه پړده کوي کلک د هغې سره خبرې اترې دا به نه کوي خبرې اترې که عورت نه دی فتنه خو دا او په دې زمانه کې خو زه وایم چې دا عورت فتوه پې ورشي نو بیا څه د ملا صاحبه یعنې فتوه خو بې نه ورکوو خو هسې خپل مابین کې فتوه ورکوو داسې نه چې فتوې مې پې ورکړي چې دې باندې دا فتوه ده د ښځې اواز عورت دی فتنه نه ده نو د مدرسې د بناتو به د خیره جوړوئ نن سبا خو ټول د شیخ صاحب خبره شیخ النسوا ډېري که شیخ النسوا به موږ تاسو جوړېږي په خپله باندې موږ د بناتو مدرسه ده خو دغه ډېر سختۍ په ماحول کې مدرسه جوړول پکار دي مدرسې د زنانو جوړول اسان دي خو بیا یې پالل ګران دي د ټولو خبرو به خیال ساتي هسې نه چې ستا مدرسې له جینکۍ د سبق په نیت باندې راځي او په لاره باندې د خلکو سره څه وي یاراني دوستانې وي بیا به ته پکې دغه راځي بدنام راځي ګرانې قصې دي خو الله پاک دې د ټولو علماو حفاظت وکړي ان تزني حليلة جارك فانزل الله عز وجل تصديق الذي والذين كسان لا يدعون نرى بني مع الله اذا الله سر اله اخر او نه قتل کوي نفس چې حرام کړی الله مگر په حق مانی ولا يزنون زنا بن کوي وان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر للغناه اشراك بالله وحقوق الوالدين نافرمانی د مور او پلار دا وحقوق الوالدين نافرمانی د مور او پلار دا سیب علیه رحمت په درې قسمه باندې دي یو کوم مور او پلار دي من ولدکا چې ته پیدا شوې تی زیږولی نمبر 2 ومن زوجکا چا چې خپل لور تعالی درکړې ده یعنی یا د ښځې دپاره لکه د خاوند مور او پلار شو ومن علمکا چا چې تا ته د دین اسلام تعلیم او علم در کړی دی وخیر الآباء من علمک او بیا ابن رسلان سے ابو داود شریف په شرحه کې وی شرحه د ابن رسلان علی ابي داود کلی شرحه ده په 32,000 هغه وخت کې ما اغوستې وه اوس به د 45,000 خوشه باندې زبردسته ښه شرحه ده په هغې کې ویلي دي په دې ځای کې چې صاحب علیه رحمت څنګه چې د پلار دا محترم دی کذالک د استاز شیخ و شیخ دا په منزله د نیکه باندې دی نو چې څنګه د نیکه احترام لازمي دی داسې د شیخ و شیخ د استاد احترام هم دغه دا لازمي دی موږ تاسو اکثر دا کار چې خپل استاد پیژنو خو د استاد
هغه ته به هغه نظر زمونږ او تاسو نه هغه هم زمونږ په علم کې نیکه جوړیږي او دا بل په علم کې وسیع دغه کېږي دا جوړیږي وعقوق الوالدین وقتل النفس وجل د نفس والیمین الغموس او قسم د دروغو وفي روایت انس رضی الله تعالی عنہ وشهادة الزور راغلی بدل د یمین الغموس کې ونبی هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتنبوا تازان بشو ساتي سبع الموبقات دا غو هلاكون كنا قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله یو شرک دی بل سحر دی وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا او بل اكل الربا دی واكل مال اليتيم او بل خورل دی د مال دی یتیم والتولي دارنګ شاکول دی تیخت کول دی یوم ذهب پورز د جنگ جهاد کې اقدام کې چې ته په کافرو باندې ورشي او تیخت او کې ولی دی تیخت کې ځکه غټه ګناه ده چې دا یوازې ستا تیخت نه ده ستا تیخت سره دا پاتې 50 کسان دا هم متاثر کیږي تاسو یو 50 کسان په یو ځای باندې غورځنګ دی او یو 50 په یو 50 کلک ولاړ دي کلک دیوالونه کنو بنیان مرصوص نو دا عام دا کم یو دغه مولا صاحبہ دا هغه عام دی چې غیر مخصوص منه البعض د خاص پشانته یقیني دی او که یو تی چرته وتښتېدو نو بیا کم عام شو مخصوص منه البعض نو هغه عام چې مخصوص منه البعض وي په الخمسین کې دی ویلي دي دغه ځواني دی نو دا پاتې کسان هم ځواني شي د دې نه خو بیا نه تک پکارو ولې چې د نور کسان د ځان سره دغه کې فکر دی راغلی د دې د لاندې علما کرامو لیکلي چې څنګه طالب العلم طالبي پرېږدي پټه به پرېږدي چې د ده د وجې نه بل سړی طالبي پرېنږدي بل سړی طالبي دا ګناه پټول ولې دغه دا مستحب دي د ګناه پټول دا ولې مستحب دي دا ګناه پټول د دې وجې نه مستحب دي چې ستا د ګناه د وجې نه بل زړه ورنشي او په ګناه باندې عملي ونه کړي فکر دی راغلی نو ګناه به د دې وجې نه ځکه مولا صاحبه پټې تیخته که څوک د یو نیکۍ د میدان نه کوي نو هغه کې وپټ او چې د نیکۍ کار دی که او ګیره دې پرېښوستله نور هم د ځان سره پکې او ته نه هلس ملګري که لکه شرط نه ږدو ګیره نه پرېږدو نو دا خو ښه شرط دی ګیره ورسره په شریکه پرېږده اکل الربا او اکل د مال د یتیم او تولی او مزاحف او قذب د محصنات طعن لګول عیب لګول رټه لګول په پاک دامنو مؤمنات الغافلات په مؤمنو خودو غافلو یو سړی د ځان نه خبرم نه دی پاک صاف سوتره دی او ته په هغه باندې څه لګې رټې دغه کې دا لګې غلط ګمان ور باندې کې د زنا تهمت پې لګې دا په کبایرو کې دي وعنه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزنی زنا بن کوي زانی حين یزنی په کې چې دا زنا کوي او هو مؤمن دی مؤمن دی مؤمن ولا يسرق السارق غلا بن کوي غال په هغه وخت کې چې غلا کوي او هو مؤمن دی مؤمن او نه بس کې شراب ولرا په هغه چې کې دی لرا او هو مؤمن دی مؤمن ولا ينتهب او دی به لټ نه کوي نو بتن لټ کول دا سي خطرناک لټ چې پورته کوي دا خلق الیه دتا فيها په دې لټ کې افسارهم سترګې خپل چې غلک ناشنا لټي وکړو ډېر لټي وکړو په هینه په کې چې دی لټ کوي او هو مؤمن دا به مؤمن وي دا به مؤمن نه ولا يغل احدكم او خیانت بن کوي یو د تاسو نه په هغه کې چې خیانت کوي او هو مؤمن دا به مؤمن فإياكم لري وذي تاسو لدي اعمالنا او لري با سيدا عملنا لخفل زاننا دې ته تحذير وي ښا دې ته څه دي کوم صاحبہ تحذير وتویل کیږي اياك والاسدا معنا دا ده چې تم پری وسر روان شه او ازمری هغه تم چې کوم دی دغه غزارونه په کوچ هم پری وسر روان شي په یو سات بعد یو بل نظر لري ګوره دا یو ازمری دی او یو دا انسان دی دا دواړه د یو بل نه لري وزي نظر بل لري وزي او کله دې نه صرف یو رواني نو دو نظر بل لري نه وزي ندی ته تحذير ویل کی تحذير معنا ترجمه سره بعیدوا انفسکم عن هذه الاعمال وبغضوا هذه الاعمال عن انفسکم عن نفوسکم فإياكم وإياكم دین ځان لري اوس په دې سوال دی مولوی سی دا بل وخت په څه به ته وفي روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او نه قتل کوي پاو کې چې د قتل کې داري مؤمنی قال اکرما قلت لابن عباس كيف ينزع سرنګ استری کې د ایمان مې هردنا قال هكذا وشبك بين اصوابه داس تشبيك وکپ ما بين
د دې دواړو لاسونو ګوتو کې ګوره ایمان او دا مومن یعنی دواړو کې د ایمان دقسې کلک دی او بیا یې څه وکړو ثم اخرجها داسې تي د ایمان راوځي وان تاب که توبه وباسي غاد الیه واپس شي دته هکذا وشبک تشبیه کې وکړو په مابین د ګوتو کې وقال ابو عبدالله امام بخاري رحم الله فرمایي چې نه به وي دا مومن تام معنا یې دا ده او نه به وي د دپاره نور د ایمان هذا لفظ البخاري بیخي د ایمان اوزي بیخي نه اوزي که بیخي د چا نه ایمان اوزي نو دا به کافر شي نو کافر په توبه باندې نه مسلمانېږي تر کومه چې کلمه نه ویلي او دلته وایي په ان تاب عاد الیه ایمان به ته واپس شي نو معلومیږي دا چې ایمان جرله د ایمان ته نه ده وتې خو رڼا د ایمان ته وتې رڼا د ایمان دی دا د امام بخاري رحمه الله ری دا او بعض علماء کرام دا وایي انور شاه کشمیری صاحب وایي ایمان خو پکې شته خو ډېر ناقص ایمان پکې پاتې شو هغه ناقص نه دی حساب کړی جعل الناقص بمنزلة المعدوم د قبیلې نه دی هلکه ګاونډیه که ستاسو که ډوډۍ ما میلمانه راغلي جي ډوډۍ خو نشته او چې بیا مې وکتم ډوډۍ وه ما خو دا نه ده وایي دا خو نیمګړی دی نیمګړی خو څوک میلمه له نه راوباسي نیمګړی نو جعل الناقص بمنزلة تا که نیمګړی ډوډۍ شته دی ویم وی نشته نو جعل الناقص بمنزلة المعدوم دا د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ریدا ده او بل ریدا د مولوي صاحب چې د ایمان نه ایمان لغوي مراد دی ایمان په لغت کې امن ته وایي دا سړی په امن کې نه دی که گیر شو نو خلق بے سکڑک کی امن کې نه دی او بعضی وایي چې نه دا محمول دی په زجر او په تشدید باندې او بعضی وایي چې دا سړی د امن والا نه دی یعنی دا بادشاہ دی دته امن ورنکي او بعضی علماء کرام فرمایي چې دا ایمان دلته په تسمیه کې مراد دی وهو مؤمن دا نه مسما کیږي په مومن چې کله دا انسان گیر شي او دای حد له مثلا روان کړي نو خلک سوی مومن حد له روان کړي که زانی یادی که شرابي یادی او که څوک گیر کی او وی نو خلک وی مومن والے دی که زانی والے دی شرابي والے دی نو ګوره څوک نوم په مومن سره نه یادوي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافقين علامه د منافق ثلاث دي زاد مسلم وان صام وصلى اگر که روزه نیسي ومنځ کوي وزعم ګمان کوي چې دا مسلمان دی او بیا دوانه متفق شوی دی بخاری مسلم په دې باندې چې اذا حدث کله چې دی خبرې کوي کذب دروغ وای و اذا وعد کله چې وعده وکي خلف مخالفت کوي و اذا تمنا کله چې سمانت کوي خود له شي نو خانه خیانت کوي دا درې نه خپ منافق کراله اوس دنه دا ته پوس کوم چې دې کې کما نه خپچا کراله یا درې وانه رالي نو دا سړی مؤمن دی که کافر مؤمن دی او دلته هو چې دا نه خې د منافق دی سړی منافق نو تب ورته ووایه چې منافق په دوه قسمه باندې دی یو منافق عملی او بل منافق اعتقادي دا کومې نښې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي که دا په مؤمن کې رالی دا به عملی منافق وي چې فاسق دی خو کافر نه دی اعتقادي منافق دا نه دی اعتقادي منافق کافر وي بل دا د مولي صاحب چې کله ناکله سړی واده وکړي او مخالفت ترې راشي نو دکې هغه فسق هم نه راځي هغه کله په ترمذي کې بل راشي اذا وعد الرجل اخاه ومن نیته ان یفی له فلم یفی فلا اثم علیه رسول الله مبارک فرمایي ابو داود ترمذي حدیث ته چې چا د چا سره واده وکړه خو په نیت کې دعوا چې یاره دا واده څه زه پوره کوم خو بیا انسان دی عجزه کمزوری دی پورې نه کړله و تساز نشو نو دا باندې هیڅ قسمه ګناه نشته او بل حدیث کې راغلی دی اذا وعد وهو يحدث نفسه انه يخلف دا هغه مخالفت مراد دی د وعدې نه چې چا څه واده وکړي خو د مخکې نه دا نیت کوي چې مړه ګرځي دي هسې په نوم واده وکړه نور واده د مخکې نه دا خیر چې زه سره واده پوره کوم نو
او په دې کې وروره یو روایت راغلی دی تفسیر علایی په سورت توبه کې راوړی دی هغه دا دی چې صحابه کرام د دې حدیث نه بعد رسول الله مبارک له یو ډله راله او وی فرمایلو چې نبی علیہ السلام ته عرض وکړو چې فظننا انا لا نسلم منهن او من بعضهن ولا كثير من الناس د الله نبی تا چې د نفاق کمې نښې وښودلې نو د دې کې خو موږ د بعضو نه یا د ټولو نه ځان نشو بچولی بلکې اکثر خلک ځان نشي بچولی خامخا انسان دی دروغ تی ویل شي خامخا واده خلافي او خیانت تی نه راځي وی فضحک النبي صلی الله علیه وسلم وقال ما لکم ولهن ایلک تاسو او دا نښې د نفاق تاسو خود کې دا د سرم نشته دی تاسو له دې نه څه شوي دي انما خصصت بهن المنافقین ما په دې سره منافقین خاص کړي دي ولی اما قول اذا حدث كذبا فذلك قول الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم ان المنافقين دق كذب مراد او ما واما نو به فرمان نبی پاک سلام اپ انتم كذلك تاسو د شیستي قالوا لا بل انتم براء تاسو د دې کذب نه بری استئ کما کذب چې علامه د نفاق ده هغه دغه کذب یادی خاص کذب دی او نمبر 2 واما قولی اذا وعد اخلف فذلك ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن فلما اتاهما به نکي دا کار پک دراله اپا انتم كذلك قالوا لا تاسو بری استئ د دین ارچ زما وی دا قول دی کم قول چې خانه زؤت من خانه غدا فذلك قول الله تعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا کافر تن دغه د مراد کافر دغه امانت د ایمان خیالو نه دي صاحب انتم كذلك بالله عليكم انتم من ذلك براء تفسیر علی د دین خاص دروغ مراد شو د دین خاص واده خلافی مراد شو د دین خاص خیانت مراد شو دغه که چا کړل به بالکل منافق دی به بالکل یا عملی مراد شو عملی او یا دغه دا تحقیق واوري غدا به شروحاتو کې پیدا نه کوي خدای دې په دې ځبانه کم ویم بل دا د مولوی شیخ چې دلته خدري را لې په دې بل حدیث کې سلور رال اربع من كنا سلور خصلتنا دي سوچ امندل شي دا سلور خصلت په پد کې دا به منافق خالص یو من كانت فيه خصلت منهن كان په دې کې به خصلت د نفاقي حتی تر دې پورې چې پری دي لرا اذا من خانه و اذا حدث كذب و اذا عاهد کړي چې ودو کې دوکه کوي و اذا خاصم پجرا او چې کله جګړه کوي کنځلي کوي جګړه کې دا غټي کنځلي څه کوي را پری دي او کوم سره چې په جګړه کنځلي ډېری کوي نو دې گزار نه ما په خپل کلی کې دوا قسمه خلک لیدلی یو به ډیر زیات شور شغرب ساده او کنځلې بیا کولی او هغه بل به هغې به بیخي غلي ویس بیا نه کول خو به د کشرمخانو به روانو ګزارونه بیا چلول غرز او نور بیا په خولې باندې هم نو چې کوم فلا تثق بومیز من برقه فهو خلب په مقامات کې ویلي دي وایي هغه ورځ چې دا ګړز او پړق ډېر کوي په دې مت تېر وځه من برقه فهو خلب نکه دی دا هغه استا په دوکه کې چې ته پرېوځې چې باران کېږي خو هغې نه بارانو نه راورېږي نو ډېر ګړز والا نه بارانو نه راورېږي نکه دی راغلی دې کې دا نغی دا مسله او ملګري ویلې ما تیار لټ والی شوي او دوباره بیا په مشین باندې لټ ول ما چې ته ځکه ډز نه کې دا ستا نښه ده چې بوټ خو تاوالی دی چې کولی ماشۍ له به دې ګوتې ور وړی یو پیله دې لټ والی بیا یې ولې وې چې ډز نه کې خو غلی کښېنه که فکر دی رالی غلی کښېنه اوږده قصه وه بیا یې د هغه ځای نه بدل کړی خو لنډه دا د ملا صاحب چې ګړزېږي نو بیا نه ورېشي ډېر دغه نه دا خو موږ د طالبانو ته لکه دا طریقه ښیي چې لکه عوامو مقتدیانو ته به ځان کمزوری نه ثابتوئ څو ځایونه دي په هغې کې به ځان کمزوری او مقتدیانو ته به برید تاویی چې کوم ځای کې مولایي مال یې راوړ دا بیا نه پوهېږي نه نو تا له څوک مولا مقتدیان له مولا راولي نه کړو یو مولا ته ووایي چې راځه زه دې خپل مولا له ورولم تا له څوک مولا راځي او که لرالی فرض کړم ته خو مې نه یادولې زه خو هغه پلانکین یادوم ته خو زموږ مرګچ یې تا خو نه یادوم
زه خو هغه پلان کې دغه کوم دا یادوم بس خبره نو دې کې څلور دغه رال مولا صاحبه د علامو د نفاق باندې ما دې سرج او تحقیق کړی دی نو اتیشتو ته مې رسولي تفسیر په یوز الحرمین کې بل راشي دلته مې ته یو څو ویمه یو اتلسو ته غوږ کېده څلور خو دغه شو دې کې رال ښه پنځم علامه د نفاق سره ترک الغزوه حدیث مبارک من لم یغزو چا چې غزا ونه کړه ولم یحدث به نفسه ما تعالی شعبة من النفاق نی د جهاد اراده و نه کړي دا انسان په نفاق باندې مري او بل شپږم چې د عدم اجتماع حسن و صفق او فقه دوه دغه دا یو انسان نه فقیه دی او نه خوی خدي دا د نفاق نه خاله خویم خراب دی فقه په دین کې متنده معلومه او وم چې کوم دی علامه آیت المنافق بغض الانصار دی به د عربیانو انصارو سره بغض کوي دی نه موږ له حب الانصار پکار دی ها اتمنه خیسه د مولا صاحبه ثلاث لا يستخف بهن الا منافق د بوډا انسان عزت چې نه کوي د عالم او د قاری عزت چې نه کوي د انصاف دار بادشاہ عزت چې نه کوي نو دا بی عزتی والا دا منافق دی نه هم دیوس دی ته ویل کېږي چې بس داغه د خپل خدي یا د لوري یا د خویندو نه خبر دی چې غلط ګرځي او ځان یې پیشپیلې کړی دی اکدراله دې ته دیوس وایي جنت چې کله جوړ کړی شو نو په هغې باندې ړومبې دا لیکلو شو قد افلح المؤمنون یو روایت کې راځي چې دی جنت ته وایي وچغېږه نو جنت ویلي قد افلح المؤمنون او یو یې پې دا ولیکل چې ته زما رحمت په دوسو بندګانو باندې په دوسو بندګانو باندې دا دغه دی او لسمن خمن ترک الجمعه من غیر ضروره كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل ګل حدیثو کې دا راغلي ترک د جمعې شو او یو لسم مولا صاحبه د موجوده خشیت نه زیات خشیت کار کول د خلکو په مخ کې لکه خشیت داسې کار کې خو تا کې خشیت نشته دی دی باندې کنز العمال کې روایت دغه شی راوړی او امام بهقیم په روایت راوړی دی او دولسم چې دی د ریا والا جاړه حدیث کې راځي اذا کمل نفاق المرء ملک عینه کله چې د انسان دا نفاق کمال ته ورسیږي نو که د زنانو په شان ته دی د خپل سترګو مالش شي څه ټیم کې جړېدل غواړي نو ټتې شي چې په جاړه شي خو اره جاړه ګوره د نفاق نه د 14 قسمه باندې جړاګانې دي کوم شي کې راته تحقیق درکړمه هسې نه نیکان خلک جاړي تاسو به ګمان کړی د چا د نفاق نو ډېر به وغورځېږئ لاندې د اولیاء الله او د نیکانو صالحینو ادب کوئ ښه نو د ریا جاړه مقصد دا دی چې اره جاړه د صدق دلیل نه دی نه به پې تېروځي وجاؤ اباهم عشاء یبکون د لاندې مفسرینو لیکلي چې د چا د جاړه نه به متاثر کېږي نو قرآن او سنت ته پیش کوه قرآن اوس به زه جاړم تاسو به ما د جاړه نه متاثره شئ چې زه څه ویمه به ټکي قرآن او سنت زه معیار یم استاذ نه قرآن او سنت معیار دي فکر دی رالی مولا صاحبه او بل چې دی نو هغه دغه شو د 12 شو 14 د غنیمت کې خیانت او 14 زړی نور کې مونځ کول ناوخته مون چې اخیر وخت ما د انتظار کوي د نور د ایزړېدلو او بل چې د 15 ټونګې وال ښه نو بیا دی راشي ناوخته په نقره 4 یو 4 ټونګې ووی او بیزي یعنی مونځ داسې کول ته که دا ټونګې وهل دي او 14 نښه دا ده چې د شپې به د لرګو په شانته پراته وي په سلامته شپه کې دی الله یاد نه کړي سلامته شپه کې چې د ماخوستن لمونځ او د سهار لمونځ څوک کوي که منځ کې دا نور عبادت ونه کړي دا هم بس کافي دی د نفاق نه ووتو خو چې څوک د ټوله شپه کې ډوله عبادت ونه کړي نو دغه لمونځونه پکې فرضي ونه کړي نو دا د نفاق نښه ده او ولسمه نښه څه ده ملا صاحب لا یألفون ولا یؤلفون نه د بل څه مینه کوي نه د ده سره خلک مینه کوي بې مینې بې مالګې هلکه وایي دا بې مالګې دی بې مینې دی خوږ نه مسلمان به خوږ وي هر چا سره به مینه محبت کوي
ماشومان سره به محبت کوي، بوډاګان سره به محبت کوي، امزولو سره به محبت کوي. او اتلسم چې د عدم شهود العشاء والفجر سار او د ماخوستن جمع کې به ازری نه لګوي. دا اتلس علامات شو. په سورت بقره کې په 14 آیاتونه راغلي، 10 علامې هلته ښودلي دي. په سورت توبه کې 80 علامات د منافقانو ذکر دي. په سورت نور کې 10 علامات دي. په سورت احزاب کې هم 10 دغه دي د علامات دي. او مسند احمد کې روایت راغلی دی چې پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې تقریر مبارک کولو، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، 14 کسان د مجلس نه پاڅول، ویل تاسو بیا رانشئ، تاسو ویل بیا رانشئ هغه منافقین فکر دی رال. نو دا نښې شولې د چا مولا صاحبان؟ د نفاق. وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، ګوره د نفاق څونه خطرناک تشبیه پیغمبر علیه السلام ورکوي. وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل المنافق، مثال د منافق کشات الغایره، په شان ته دا چیلی دی چې واري راوړی وي. غایره کومې ته ویلی کېږي؟ چې هغه مذکر ته محتاج شوي وي. بین الغنم، یعنې په مابین د 2 رمو د ګړو او د چیلو کې. یو چیلی ده او هغې وار راوړی دی، چیلې غواړي، یو ډله اخوا ده، کله هغې له منډه کې هلته کار ونه شي نو راشي دې بلې له منډه کې، بله ډله دې خوا، یو طرف ته دقه رنګې منافقان هم دي. نه د مسلمانانو سره سات تېرېږي، نه د کافرانو سره سات تېرېږي. فکر دې راغلی. بل حدیث کې د دې داسې مثال ورکړی دی چې لکه دریاب باندې خلک ور روان دی، نو مسلمانانو په بسم الله وویل دریاب باندې پورې وتل، او کافرانو وویل چې دریاب مو وړي نه ورپورې وځو، دې خوا پاتې شو. او منافقان دې منځ کې ورغله نو ویرېدل چې اوس نور مزل یې نه شو کولی. مسلمانانو ته اشارې کوي چې راځئ راځئ، نو او بلته دا کافران وایي را واپس شئ، دریاب مو وړي، سینه مو وړي، را واپس شئ. بس په دې کې حیران چې اوس ایسته لاړ شو که دې خوا لاړ شو، ګړس چې چپه پې راشي او لاویږي. فکر دی نو د دې سخت دغه دی. نو تعیرو دا ځي الی هذه دې یو ډلې ته مرتن، او الی هذا او دې بلې ته ځي مرتن، یو ځای کې هم د دې کار نه برابرېږي. بیضاوي شریف راغلی. لکه چې ته د یو سړي عزت کې هغه ستا بېعزتي کوي، نو تعلق به ورسره دغه کوي. څنګه بېعزتي دې کوي؟ خو دا ده چې د هغه نه تا ته بېدیني او دغه را خورېږي، نو بیا خو د هغه سره ناسته حسد کې نه، زه مه کوه ناسته ولاړه.